چې اور ولګېدو ته په کور کې وې؟ او جي ور مو کولای کو نو لوګي راوتل بندې کمرې نه؟ او جي نو چې ور مو کولای کو نو سم ډېر لوګي نو بیا مې خور دغه تېنه راښکو صندوق او بس نور هر څه اوس وځېدل. چا بل پیریان دي، څوک وایي جادو دی، څوک څه وایي څوک څه وایي. به 3 ځله راته هلته یې اور ولګولو، بیا مو کډه بدله کړه بل کور ته چې رالو مکمل کور یې سوځولو. مکمل کور یې سوځولو. بیا د بل کور چابي راکوئ دی بل کور ته راوړئ. په هغې کې راته 4 پیرۍ اور بل کړو چې کوم خلکو اسبابونه راکړي هغه یې راته وسوځول نیم په نیمه. او داسې اور وځي چې تقریبا په 2 منټه کې دا مانګل ډزه را رسېدلی یم او چې رالم په کمره ورننوتم په هغې کې زموږ لږې پیسې پرتې وې. نو دې لږ زر د لاسه ونیوم رابار شه څه پکې نشته. دا اور داسې توکلي لګي لکه دا دې سامان ته وګورئ که نه ټولې غوټې پرتې دي، بالټي ورسره ډک پراته دي، بالټي ډک پراته دي. بس دا فایر والا څنګه ریډي پراتی لکه ایم دغه رنګې د کار روزګار لکه نه کوي، نه مزدورۍ ته ځي، په دغه باندې وي چې اور د وجې نه ځي، د اور د وجې کار ته نه ځي چې دی لږ 1 غنټې دپاره بار ته وځي نو دی له لکه نقصان ورکوي. د ځمکې خدایانو ته نو په هر دریم کور کې یو پیر ناستی چې هغه وایي زه پیر یم او جادو توڑ رشتہ آپ کے قدموں میں مینه محبت هر یو شی په ګارنټۍ کې د بلا بچي دعوی کوي چې زه په ګارنټۍ دا کار کوم، جادو جناتو. خو حیران په دې ما چې دا څلورم کور دی چې ګورم ما نو د دې توڑ ولې نه کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی نوشیرہ ازاخیل بالا کې د مشر وی چې دا 2 میاشتې وشوې زما په کور کې اور بلیږي او په 2 میاشتو کې مې دا څلورم کور دی چې بدلو مې په کور کې اچانک اور ولګي غرغنډې شي د کمرې ټول سامان په منټونو کې وسوځي. خدا پته نه لګي چې اور څوک لګي، اور د کم طرفه لګي. رالو جي د بلا خلکو سره مې رابطې وکړې، څوک راله نه راځي چې اواز راله اوچت کړي. راغلی جي د دې سره خبرې اترې کوو چې اور څوک لګي، څنګه لګي، اور ته کم ځای نه اور لګي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ورور خیر؟ ټیک ټاک. دا څه واقعه ده؟ یاره جي بس چا بل پیریان دي، څوک وایي جادو دی، څوک څه وایي څوک څه وایي. به 3 ځله راته هلته یې اور ولګولو، بیا مو کډه بدله کړه بل کور ته چې رالو مکمل کور یې سوځولو. بیا د بل کور چابي راکوئ دی بل کور ته راوړئ. په هغې کې راته 4 پیرۍ اور بل کړو چې کوم خلکو اسبابونه راکړي هغه یې راته وسوځول نیم په نیمه. صرف اسباب سیزي؟ نه غونډ سامان سوځوي، به چې څه پراته یې سوځوي په کور کې چې څه وي بس لاسې شي. اور څه ټایم کې لګي؟ یاره پرون تقریبا داسې 10 بجو کې لګېدلی او بېګا 20 منټ او په 12 باندې زما په وړاندې لګېدلی په کټ کې پروت و. د شپې که د ورځې؟ د شپې 20 منټ او په 12 دا ماشوم را سره و دی. خو راشه دی را سره و هغه کټ ته وګوره ته د خپو پورې اور راغلی. زما ته خپې بچ وې کمبل سوځېدی. دی ودو؟ دواړه ودو. ته وده وې زویه؟ تا اور ولیدو په خپله؟ نه اور دې نه ولیدلی؟ دی په غېږ کې راوړولی او چې څنګه پاڅېدو دی چغې کې نه ما ویل یاره چې په کوم کټ په اور لګېدلی دی برنډه کې و. هسې دغه شو زما په خپو کمبل باندې دغه شوي هغه اوبه مې پرې ورواچولې. او اور تیز وي؟ اور داسې وي چې لکه اوبه پرې ورواچې لکه پېټرول چې پرې ورواچې داسې نور هم تیز شي سره لمبه شي. خو بس دا تقریبا دا 4 ځله خو یې را سره لکه ګزاره وکړه لکه مړ شي او ته دې له مخکې د مړ کېدو چانس یې نه. د مړ کېدو چانس یې نه. او دا 4 دا پرون په موټر سایکلو لګېدو، بیا د وړو په کپړو لګېدو، بیا د شپې په مونږو لګېدو. نو ته دا چانس پکې و لکه مړ شو او د دې له مخکې د مړ کېدو چانس یې نشته دی. او دم درخو دې کړی چاله تلی؟ او دغه ته هم تلی یم، وابډې کالونۍ ته هم تلی یم، تارو ته او څوکۍ ته هم تلی یم او جهانګیري هغه مولا ته هم تلی یم او کاکا صاحب ته هم لکه واړه غونډ بوتلي دي. کاکا صاحب کې د چاله بوتلي وو؟ زیارت ته لکه هغوی وایي چې دا پیریان هلته تې پاتې کېږي که نه، چې په چا پیریان یې چاته تکلیف هم ورکوي؟ نه تکلیف هېڅ تکلیف نشته دی جي. تا ته څه تکلیف شي؟ نه هېڅ هم نشته. زنانو ته ماشومانو ته هېڅ بس صرف دغه که اور راته لګوي دا 2 میاشتې شو چې داسې په څو بچي دي؟ یاره بچي خو مې 2 بچي دي. خیر 2 بچي دې کې داسې ماشوم نه چې دا نقصان هغه چېرته نه کړي، دا معلومات شته؟ نو جي په هغه ټایم باندې کور چې سوځېدو یو دا دی یو دغه دی. دی خو راشه دی سکول ته تللی و او دوی سکول ته تللی دی دواړه چې کور سوځېدو او بله د غېږې ده او بله چې کومه ده قدم یې ایستی دی. نو هغوی به تیلې څه ولګوي جي
او اور هم داسې اور چې زه په داسې ذهني مریض خو څوک کور کې نشته نه 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 داسې نشته او داسې اور چې تقریبا په 2 منټه کې دا مانګل ډزه را رسېدلی ما او چې رالم په کمره ورننوتم پای کې زموږ لږې پیسې پرتې وې نو دې لږ زر د لاسه ونیوم برابر شه څه پکې نشته ته کور کې وې چې اور لګېدو او جی کله زه کور کې وم که نه زه سکول ته په هغه ټایم نه وم تللی دا یو تن تللی دا سکول ته تللی و او جی چې اور لګېدو ته په کور کې وې او جی ور مو کلی کړو نو لوګي راوتل بندې کمرې نه او جی نو چې ور مو کلی کړو نو سم ډېر لوګي نو بیا مې خور دغه تېنه راښکوسونده که بس نور هر څه اوس خوځېدل مولیانو له چې لاړ شي هغې څه وایي دم درود له چې لاړ شي هغوی جي څوک وایي چې دا پیریان چې کوم دي جادوګر دي څوک وایي چې دا پیریان دي څوک وایي دا جادو دي نو لا ریزلټ یې پوره پته نه لګي ستا اړه څه وایي چې څه دي ډېر عجیبه دا اور داسې توکلي لګي لکه دا دې سامان ته وګورئ که نه ټولې غوټې پرتې دي بالټي ورسره ډک پراته دي بالټي ډک پراته دي بس دا فایر والا څنګه ریډي پراتی لکه ایم دغه رنګې د کار روزګار لکه نه کوي نه مزدورۍ ته ځي په دغه باندې وي چې اور د وجې نه ځي د اور د وجې کار ته نه ځي چې دی لږ یوې غنټې دپاره هم بار ته وځي نو دی له لکه نقصان ورکوي دا بالټي مالټي خلي ریډي چې فرضي لکه انکیس لکه اور ولګي نو دی وایي چې مونږ پې دغه اوبه مو به او دا اوس دا واقع راغله مخکې نه وه بالکل جی دوی څومره وخت نه تاسو سره پاتې کېږي دلته دی خو وشوې تقریبا څه یوه نیمه میاشت وشوه جي چې ستاسو سره کرای باندې دي او جي مخکې بل کور کې دا د دې څلورم کور دی چې بدلی او دغه د اور د لاسه او د دې اور د وجې او په کلي کې داسې یو مولی پرې نه خو چې هغې ته لا نړه پېښوره پورې هم داسې تللي دي اخوا صوابی پل هم تللي جهانګیري ته هم تللي دي خو لکه تر اوسه پورې ورته چا څه ریزلټ راونه ویستو چې د دې څه حل دې خبرې حل روزي دا کوم خلک چې وایي دا جنات یا جادو دی دوی ته څنګه پته لګي د څه د وجې نه وایي ته دې تپوس نه کوې چې لکه څه دلیل دی چې دا جادو دی یاره جي هغوی ورته باتي ماتي بله کړي وایي دا دا پیریان چاته بله کړي دا زموږ کور والا ته هغې باندې شته یاره داسې خو اوس پې بیخي شته دی نه دی وایي چې دا پیریان دي دا پیریان اور لګوي نو بیا دا کور والا د خبرې شروع کړي چې باتي ورته بله کړي نه نه خبرې نه دلته کې باتي ولګوي ورته وظیفه یې ورکړې او 1 غنټه به ورته صورت یاسین وې او دغه کې به نه نو به دلته کې جانماز کېږي او یاد کوسي چالو کړي بعد موږ دې سامان ته ناست یو دې کې ناګانه بړک شي چې د قرآن تلاوت کې چې څنګه تلاوت شروع کړي نو یا په وخت وي یا 20 منټه او په دې کې اور ولګي دا هغه باتي ده دې باندې یا کوسي 1 غنټه مونږ وایو او دا غنه پس او لکه بل رقم چې څنګه شروع کړو دا غلی شو هغه لکه اور ولګي هغه دې تاسو کتي شي اوس دا چې کله لګي تلاوت شروع کی او جی نو اور لګي اوس په لګ ټرای نه کوچی یا نن مو کولې دي نن هم کولې نن دا الله پاک غټ خیر کړی دي نن نه دي شي دا چې یو ګری دا اور لګي دي لکه دا چې کلم لګي اور لګي نن نه دي شي پرونه موټر سایکل سوځي دي پرونه موټر شان غدا دغه ته وای هغه کې کچرو سم پرته دا ګاډیل ته ولاړو په ما بو لګي د دې کې و مې سره ناسوم لکه یو کس ورته لازمي غانا دی چې د آیات کورسه کې دی غلی شي غانا نو بیا غور پسې تاسو وایي نور بسې منګه وینو په ما بو لګي د ما چې من نکړه په موټر سایکل مې ور لګېدلو دغه د کې دن ولاړ واغه د کې خپل مپل ملته پرتی دي خدا گاډو تاسو خپل وکړو جی دته تعداد هم زیات شي دی له وی تاسو راشي دل تراشي دل تراشي څومره کسان دي دل تراشي دل تراشي دی له وی چیرې دا 4-500 کسان دي دا ورته سو کوئی دا چې کم دم والدې راولي دی تللی د اکبر پورا کې حالت کې عالم دی هغه لم تللی دي هغه ورته تر دې پورې ویلي چې طالب درس لور ځل زور درکې خو بل چاله دا ورته وی چې بل چاله مزه ناغه دی چې بل لم کلار جنو دغه غوېمې لکه چې په خپل رالم د اتوار روز لکه تبم وی بل بم وی چیرې دا د بجلی نه لګیدلې دي په هغه ورځ بجلی نه و دا څه چې شوي هغه ما بیا خپل داسې ډېرې به پروتو دغه توړه چې پرته وه نه بوره ته اوس د توړه دغه یو شی به پروتو ډېرې لکه اوس د ده چې کوم ملبه پرته دلته زما ځمکه د هغې کې غونډه غورځولې چې څه دي اوس هغه مخامخ هم دی لکه نه مې تربور دی نه مې عزیز دی دلته کې یو فریج پاتې دی هغه چاکرې ایښی دی د دې وجې نه یې ګرځئ چې یاره که یو سوځي چې بل بچ شي
چې بل بچي دغه کوي او دا چا چې ورته وی چې سونه کسان دي 400-500 کسان ورته 400-500 کسان جنات خي جنات ورته د څنګه پته لګي دلته زیا یو علم دی د مدرسه کې لکه داخل ډیر لوی مدرسه را ریکارډ کې دوم کته شي 1983 نه دا آباد را نو دا غي علم روسته وغه چې دغه کو نه ورته تر دی وی چې زما د وس نه بار ده او جنات دي او ورته وی جنات دي دوی خو چې چاله تکلیف هم نور کې بچا راځي تکلیف نور کې خو لکه مونږ دغه د یو سانډوی ما سره دغه کېږي لکه د کور راځي د کې دي شغله وای مونږ نه وای هغه مال دا خبره وکړه چې را دلې دا دغه کوي چې دا زنانه باندې دغه دي نو د بیا زنانم بوزي نو هغه ورته څوک وای چې شتا څوک ورته وای نشته لکه اوس دغه د پیرانو خو موږ په دغه نه پیږو په مذهب چې لکه کم یو صحیح دي لکه او ډاکټر ته چې لاړ هغه ورته وایي زه صحیح یم بل به وایي چې زه صحیح یم دا ورته بل سره کړی وابډه کالونه تارو جوانو شعرا د څه وی دو ویل چې شته دی خو جادوګر دی کاکاجي ورته وایي لومبی پیره کې تاسو پیر ته تللی وئ تاسو ته څه ویلو څومره کسان دي هغې تعداد او دی وی مونږ لومبی چې مونږ ته هسې اندازه وشوه چې پیریان دي مونږ وایي ختم والا راوسته چڼي چې څنګه ختم کولو ختم دوران کې په کمره کې اور ولګېدو په بستره باندې اور ولګېدو نو د قرآن مجید تلاوتونه کوي سورت یاسین وایي ښه دینداره کورنۍ ده او د اینه باوجود هم لکه اور لګي او نقصان ورکوي جي تاسو پهله چاله تللي وي هغې څه ویلي مونږ پهله دلته کې د اقرپوره کې د دربو څوکۍ ده هغې کې یو زنانه ده هغې ته لړو نو هغه وویرېده ویره دا زما د وس کار نه دی زنانه بیا چې دلته کې در جومات کې یو کاري صاحب دی هغه څه نوم ضیا مفتي صاحب هغه مو راوستو یو پیره چې دمې واچولو او هغه لاړو بس په سبا اور چالو شو اول اور نو نه اول اور نو اول څه تکلیف و اول بس صرف په زنانه باندې به یو چپه راتله نو چې هغه رالو دمې واچولو نو بدای لپاره درې ځله اور ولګېدو بیا د مالت د خلکو ویل ته کور بدل کړه ما د بل کور ته کډه راواړولو د اکسان ته مې ویل ما ته شابیره د ما ته ویل ما پسې راوان وړی ما مړه الله مالک دی څه شی راوان وړی پیریان دی خو راغلی شي که نه نو هغه چې د چابي راکړه ما ورته کډه راوړه نو هغه ملا مې چې راوستو یاره اوس پوه شي چې دم یې واچولو د هغه په درېیمه ورځ باندې لکه سبا چې وایي سرونه بس مونږ مردان کې زوم مې د ماما زوی مړو هلته تلو چمانګړ ته ورسېنو چې چا کره تلو را پسې رنګو کوی مه راځوئ په کور د اور لګېدلي په کور اور چې بس زه څنګه را واپس شوم رالمه خو ډېر سپیډ کې راغلی یم چې رالمه نو په کور کې د بچ کېدو څه شی نه و غون سوځېدلي او اوس په زنانه چپه راځي نه او چپه ما په صرف اور لګي تاسو څه روزګار کوئ په خپله بټۍ کې خښتې وباسو کچه خښته بټۍ کې نور کار بس هغه باران وي چوټي وي او چې شین اسمان وي بیا زه زر 1200 خښته وباسو څه رزلټ راونه وته چې څه نه هیڅ پته یې نه لګېده هیڅ پته یې نه لګېده اوینه سامان دا دی پروت دی بس هر څه برانډه کې د یارې نشو کوي خو یې پردي کورونه دي دغه یو ته یې وکړه څونه او د شپې وده کېږم په یاره که نه یاره جي به بېګا 12 نیمې بجې پاتې شوی پاڅېدلی یم په یاره او د روسه مې سترګه نه ده پټه کړې بس ناستو مه ته هغه دا یارې هسې نه کوټه اور والې ټول پکې ونه سوځو ټول کټونه بار پرې برانډه کې اچولي که نه د یارې کوټې ته نه ځو مونږ وایي ځکه اور لګي نو زر به یې بار نمبر شته او جی تاسو 0300 97 66 244 بیا وایي 0300 97 66 244 0300 97 244 266 244 پوره ایڈریس هم وایي زاهل بالا نوشهره په دې باندې د کاکاجي سره څوک هیلپ کول غواړي په دې نمبر باندې ورسره رابطه کولی شي جي قدرمنو زما په ژوند کې چې زه کله رازلمی شوی یم او ګورم دا څلورم کور د چې زه په خپله ګورم چې دغسې واقعات راځي په هغه یو کور کې به د جامو د زنانو په غاړه جامې هم سوځېدلې بل یو کور په هغې کې د زنانو په غاړه جامې سوځېدلې او دا اور به لګېدو یو بل کور یو دا کور شو خو زه حیران په دې یم که مونږ وګورو دغه د ځمکې خدایانو ته نو په هر دریم کور کې یو پیر ناست دي چې هغه وایي زه پیر یم او جادو توڑ رشتہ آپ کے قدموں میں
مینه محبت هر یو شی په ګارانټي کې د بلا بچي داوی کوي چې زه په ګارانټي دا کار کوم جادو جناتو خو حیران پدې ما چې دا سلورم کور د چې ګورم منو د دې توړ ولې نه کیږي بیا مشر وی چې بلا خلکو ته لاړم خو څه پیدا ونشوله شفا الله را نکړه ما ورته کې دې شي سم ماشومان یغې داسې حرکت کوي خو هغه وی چې نه چې کوم غټ ماشومان دی غم سکول ته لاړ شي دغې باوجود کوم په کور کې نه میو چرته لاړ شو غم خادې لوم چې راشو نو په کور کې اور لګېدلې د بجلی شارټ سرکټ هم نه چې زه د بجلی نه بولګي په ورځ بجلی نه و په 2 میاشتو کې تاسو هم زل دی دولسم زل دی چور لګي نو انسان دا چې څومره خلک هم ګوري غي هم پریشان چې یاره دا څه حالات روان دي ورونه لګي او پته نه لګي بیا زه دغه خلکو ته وایم دا نن سبا چې کوم مداریان ځان مشهوري عملیات والا نو هغه شاهد خان شاهد ته چیلنج ورکړي چې زم پکې پیرې مو مال راشه نو راشي زه درته مدا کور دی د دې نمبر مې په سکرین وښودلی دا ستاسو دپاره کوم چې د ځمکې خدایانې دا ستاسو دپاره یو چیلنج دی راشي اوس به هم دلته پته لګي چې دا جادو دی جنات دي څه بلا ده دا اور د کومه طرفه لګي راشي د دې حل راوباسي پته به هم دلته لګي چیلنج یاسې مه ورکوئ دعوې مه کوئ او بیا په دې کې دا هم ویم چې کوم د الله والی ما د پته دنیا د چا د مخ آباده ده ښه خلک شته په دنیا کې ای سکرین ته نه راځي پټ دم درخوم کوي پټ دي هغه خلک هم که دا پروګرام ګوري د دې روډ نمبر په سکرین ښکاري د دوی سره رابطه کولی شي ځکه ورور وایي چې مزدورۍ له نشم تللی د خښتو مزدور یم نو اور ته ناست یم چې بیا به کله اور لګي او بل ورور وایي چې یو پرج ورکره پاتې دی دا د کور سامان تاسو په سکرین وکتو دغه نمبر دی د دوی سره رابطه کولی شي د دې سره ما شاهد خان شهید اجازه راکړي د الله په امان